د میډیکل دوم سمستر درنو محصلینو ستاسې نوی فصل دی هیموسټاسس او د وینې علاقه یا بلډ کلاټینګ یا بلډ کواګولیشن د هیموسټاسس پیښې د هیموسټاسس اصطلاح د وینې د ضایع کېدو د مخنیوي معنا ورکوي کله چې یو رګ قطع او یا سیرې شي نو د یو شمېر میکانیزمونو په واسطه هیموسټاسس ترسره کیږي چې دا میکانیزمونه عبارت دي له اول واسکولر سپزم یا ویایي تشنج دوم پلیټلیټ پلګینګ یا پلیټلیټ پلګ فارمیشن یا د دموي صفحاتو پلګ جوړېدل دریم بلډ کواګولیشن په نتیجه کې د علاقې یا کلټ جوړېدل څلورم په احتمالي ډول د وینې په علاقه کې د فیبروزینس وده چې په غوره ډول سری شوي رګ بندوي نو اوله مرحله موږ څېړو واسکولر کنسټرکشن یا ویایي تقبض وروسته له دې چې رګ قطع یا سیرې شي د رګ جدارونه د ویایي تردیدي تنبیه په نتیجه کې تقبض کوي یعنی کنسټرکشن کوي او په فوري ډول د سیرې شوي رګ څخه د وینې جریان کموالی مومي چې دغه کنسټرکشن د عصبي عکساتو یا نرف ریفلکسس موضعي عضلي تشنج یا مایوجینیک سپزم او د تردیدي نسج موضعي خلطي فکتورونو او د پلیټلیټس له کبله منځته راځي نرف ریفلکسس یا عصبي عکسات د تردیدي اوي او یا شاوخوا انساجو یا ټرامیټیک ویسل او یا شاوخوا انساجو د درد په واسطه پیل کیږي اکثرا وازو کنسټرکشن ښایي چې په مستقیم ډول د اوي د جدار تخریب په نتیجه کې د عضلي تخلصاتو له کبله منځته راشي د کوچنیو رګونو لپاره دموي صفحات اکثرا وازو کنسټرکشن مسؤلیت په غاړه ځکه چې دوی یو وازو کنسټرکټر ماده د ترومبوکسان A2 په نامه افرازوي که چیرې د رګ تردید زیات وي نو د سپزم درجه ډیره زیاتیږي د دې معنا دا ده که چیرې یو رګ کم قطع شوي وي د خونریزي دوام نظر ډیر قطع شوي رګ ته زیات دی دغه واسکولر سپزم کیدای شي چې د څو دقیقو څخه تر څو چې د پلیټلیټ پلګینګ او د وینې علاقه د هغه ځای ونیسي دوام کوي د رګونو سپزم د هغه خلکو په د هیموسټاسس په پیښو کې په زیاته پیمانه په شدید ډول د هغوی په پښو کې تردید واقع شوي ډیر زیات ارزښت لري او کله کله حتی یو وسیع سپزم حتی په انټیریر ټیبل ارټري کې منځته راځي چې په دې حالت کې وژونکي ډول وینه نه ضایع کیږي دوم د پلیټلیټ پلګ جوړېدل د دموي صفحاتو پلګ جوړېدل دا عنوان دی که چیرې د یو د وینې رګ کې درز ډیر کم وي په بدن کې هر ورځ کوچني رګونو سوري منځته راځي چې اکثرا د دموي صفحاتو د پلګ یا پترو په واسطه پرته له دې چې کلټ واقع شي تړل کیږي نو دا مهمه ده چې لومړی موږ خپله پلیټلیټس تر څېړنې لاندې ونیسو نو عنوان دی د پلیټلیټس فزیکي او کیمیاوي خواص پلیټلیټس دموي صفحات واړه ګرد او یا بیضوي قرص ماننده ساختمانونه چې 2 نه 4 مایکرومتره قطر لري چې د هډوکو په مغز کې د میګا کاروسایټس حجرې څخه جوړیږي چې د هډوکو په مغز کې د وینې د جوړېدل جوړښت د لړۍ یا سلسلې ډیره لویه حجره ده چې وروسته بیا وینې دوران ته داخليږي په نورمال ډول په 1 مایکرولیتر وینه کې د پلیټلیټس غلظت 1,50,000 نه تر 3,00,000 پورې دی په ټولو حجرو کې پلیټلیټس ډیر وظیفوي کریکټرز لري چې دا حجرې هسته نه لري او تولید مثل نشي کولی د دوی په سایتوپلازم کې ځینې فعال فکتورونه موجود دي چې عبارت دي له اول لکه د عضلاتو په څیر اکټین او مایوسین مالیکولونه لري چې د پلیټلیټس د تخلص سبب کیږي همدارنګه یو بل تخلصي پروټین چې ترومبوسټیټین په نامه یادیږي چې د دموي صفحاتو یا پلیټلیټس د تخلص سبب کیږي دوهم د ګولجي جهاز او انډوپلازمیک ریټیکولم د دواړو بقایاوي چې د مختلفو انزایمونو جوړېدو
او د په زیات مقدار د کلسیم د ایون د ذخیره کېدو سبب کیږي. دریم مایتوکاندریا او انزایمي سیستم چې د ای ټي پی او ای ډي پی د جوړېدو قدرت لري. څلورم انزایمي سیستم چې د پروستاګلانډین جوړوي چې دا یو لوکل هارمون دی. دا د مختلفو ډولونو رګونو او نورو لوکل نسجي ریاکشنونو لپاره اړین دی او د دې نسجي موضوعي عکس العملونو سبب کیږي. پنځم یو مهم پروټین چې د فیورین سټیبلایزینګ فیکټور په نوم یادېږي چې د علاقې سره یا د کلټ سره د رابطې له کبله موږ یې وروسته تر څېړنې لاندې نیسو. شپږم ګروت فیکټر چې د رګونو انډوټیل د رګونو ملسا عضلاتو او فایبروبلاستونو د ودې او تکثر سبب کیږي چې دا د حجروي ودې له کبله د رګونو د دیوال د تخریب په ترمیم کې مرسته کوي. د دموي صفحاتو یا پلیټلیټس غشا هم مهم دی. د دې په سطح کې د ګلایکوپروټین یو طبقه واقع ده چې په نورمال حالت کې د انډوټیلیم سره د پلیټلیټس د نښلېدو مخه نیسي او د ویایي جدار یا د رګونو جدار په زخمي کېدو کې سره نښلي. خصوصا ویایي انډوټیلیم یا رنګونو انډوټیلیم زخمي کېدو او حتی د آوي په جدار کې د عمیقه کولاجن د ماروزېدو په وخت کې دا نښلېدل ډیر زیاتېږي. پرته له دې دغه غشا په زیات مقدار فاسفولیپید هم لري چې د وینې د علاقې په مختلفو برخو کې یو زیات شمېر فعالونکي دندې ترسره کوي چې وروسته بیا تشریح کېږي. له دې کبله پلیټلیټس فعال ساختمانونه دي چې په وینه کې د دوی هاف لایف تر 8-12 ورځې دی. کله چې د دوی د ژوند موده ختمه شي په خصوصي ډول د ماکروفاج سیستم په واسطه د وینې دوران څخه لرې کېږي چې له نیمۍ څخه زیات پلیټلیټس د توري د ماکروفاجونو په واسطه کله چې وینه د توري د ترابیکولای یا شبکارۍ څخه تیریږي خارجيږي. اوس راځو خپله دومه مرحله د پلیټلیټس د پلک د جوړېدو میکانیزم ته. عنوان دی د دموي صفحاتو د پلک میخانیکت. په اساسي توګه په خپله دموي صفحات یا پلیټلیټس د رګونو سوري د یو شمېر مهمو دندو په واسطه ترمیم کوي. کله چې پلیټلیټس د تخریب شوي رګ د سطحې لکه د رګ د دیوال د کولاجن الیافو او حتی د تخریب شوي اندوتیلیم حجرو سره په تماس کې شي نو ډیر ژر خپل خواص په مؤثر ډول بدلوي او په پړسېدو پیل کوي او غیر منظم شکل غوره کوي او یو شمېر روښانه کاذب برآمدګیګانې د دوی په سطح کې جوړیږي چې د دوی تخلصي پروتینونه تخلص کوي او د دوی د ګرانونو څخه متعدد فعال فکتورونه ازادیږي او نښلېدونکي خواص غوره کوي او د کولاجن الیاف پورې پلیټلیټس نښلي او دوی په زیات مقدار ای ډي پی او د دوی انزایم چې د ترمبوکساین A2 څخه عبارت دی افرازوي. ADP او ترمبوکسان A2 په نورو دموي صفحاتو اغیزې کوي او هغه هم فعالوي. دغه اضافي پلیټلیټس د پخوانیو پلیټلیټس سره نښلي او له دې کبله ډېر ژر د رګ درس لکه تاسې ګورئ داسې نښلي د رګ درس په هره خوا کې التصاق کوي یا نښتنه کوي چې تخریب شوي رګ جدار او خارج الویایي انساجو ویشه سرکل منځته راوړي چې په کامیابۍ سره د دموي صفحاتو په خپله فعالېدل زیاتوي او ډېر زیات اضافي دموي صفحات یا پلیټلیټس جلبوي او له دې کبله د پلیټلیټس پلک منځته راځي لکه داسې چې په اوله کې په ښکاره ډول یو سس پلک وي. که چیرې د رګ سوری کوچنی وي په کامیابۍ سره د وینې جریان بلاک کوي او خونریزۍ مخه نیسي او وروسته بیا بلډ کوګولیشن چې موږ راتلونکي تشریح کوو شروع کیږي. د فایبرین تارونه لکه داسې تاسې ګورئ
د دموي صفحاتو سره یو ځای کیږي او یو ټایټ پلک او کلک پلک منځته راوړي. بل عنوان دی د رګونو د سوریو د تړل کېدو په میتود کې د دموي صفحاتو یا پلیټلیټ رول. که چیرې د رګ درز کوچنی وي نو یوازې پلیټلیټس د وینې د ضایع کېدو مخه نیسي. لکه داسې مګر که چېرته د لوی سوری موجود وي نو پرته د پلک څخه د وینې ضایع کېدو د مخنیوي لپاره د وینې علاقه کېدو ته اړتیا هم پیښیږي. د دموي صفحاتو د پلګینګ میخانیکیت د کوچنیو سوریو تړلو کې چې کوچنیو رګونو کې منځته راځي غوره ارزښت لري. په حقیقت کې په خپله انډوټیلیم کوچني سوري دایما د دموي صفحاتو د پلک په واسطه تړل کېږي، خصوصا د انډوټیلیم سره فیوز کېږي چې د انډوټیلیم حجرو اضافي غشا جوړوي. که چیرې په یو شخص کې په لږ شمېر دموي صفحات په هر ورځ تکامل وکړي نو د دوی په پوستکي او داخلي انساجو کې په سلګونو د خونریزۍ ساحې لیدل کېږي، مګر دا په نورمال اشخاصو کې نه لیدل کېږي. دا اوس تاسې لیکچر خدای دې وکړي چې